د ICC په میټنګ کې د انډیا کرکټ بورډ د ICC نه د چیمپئن ټرافی حواله سره د نیوټرل وینیو ډیماند کړی دی. خو ورسره محسن نقوی ډیر کرارہ جواب ورکړی. تاسو سره مخکې یو ویلوګ کې ما شریک کړی و چې په 20 تاریخ باندې به په کولمبو کې په سریلانکا کې د ICC یو میټنګ وی چې په هغه میټنګ کې به ICC د ټولو ملکونو د بورډ چیرمنان راغواړي چې راتلونکي کومه چیمپئن ټرافی د پاغه باندې به هم ډسکشن کوي او تیر شوی چې کوم T20 ورلد کپ په پاغه باندې به هم ډسکشن کوي. نو دغه میټینګ پرون تر سره شوی دی چې پاغه کې محسن نقوی ډیر زبردست ډیر کرارہ جوابونه د انډیا کرکټ بورډ ته او ICC ته ورکړي دي. محسن نقوی څه خبرې کړي پاغه تفصیلا خبره کو. خټو نه ډومبه په دغه میټینګ خبرې کو چې دا میټینګ څه د لپاره ارین شو. دا میټینګ د هر ټایم د شکل هم د ICC ټورنمنت شي هغه نه پس دا میټینګ ارینج کیږي مختلف ملکونو کې. دا ځل په سریلانکا کې میټینګ چې په دې میټینګ کې دا خبره کوي چې تیر شوی کم ورلد کپ شو یا چیمپئن ټرافی یا T20 یا ODI چې کم ټورنمنت هم شو نه کې دا خبره کوي چې دی کې مونږ کم ځای کې میسټیک کړی کم ځای کې غلطي شوې کومه ټیکنالوژي استعمالول پکارو کم نو پکار او بیا راتلونکي چې کم ICC ایونټ وي په هغې باندې هم خبره کوي. نو راتلونکي چې کم د ICC ایونټ هغه چیمپئن ټرافی د 2025 په پاکستان کې ده هوسټینګ یې پاکستان سره دی. نو د هغې حوالې سره هم په دغه میټینګ کې خبرې شوې دي د هغې بجټ ډسکس شوی دی چې کم ګراونډونو باندې به میچز وي کم طریقې سره به میچز وي کنټرول به څنګه وي مکمل یو کمپلیټ سیناریو و کمپلیټ میټینګ شوی دی چې په هغې کې محسن نقوی BCCI ته زبردست جواب ورکړی دی. میټینګ چې کله روانو نو په دغه ټایم کې BCCI د انډیا کرکټ بورډ چې کم ممبرانو په دغه میټینګ کې شرکت کړو نو هغه د ICC نه ډیماند وکړو چې مونږه ICC چیمپئن ټرافی 2025 ته پاکستان ته نوزو او مونږ له هایبرډ ماډل لا کوي مطلب زموږ میچز یا په سریلانکا کې سکیجول کوي یا په دوبۍ کې سکیجول کوي. نو په هغې ول ICC هم کرارہ جواب ورکړی او همدغه وخت محسن نقوی د خپل سیټ نه پاسېدلی دی او BCCI ته کرارہ جواب ورکړی دی. BCCI ته ویلي دي چې ایونټ د ICC دی زمونږ په وطن کې دی مونږ ولا کمپلیټ تیاریانې روانې کړي دي او تاسو به ضرور راځئ او که چېرې تاسو راځئ نه نو بیا به تاسو سکیورټي ریزن ښایي باقاعده ریټن فارم کې به تاسو ICC له لیټر جمع کوئ چې په دې وجه باندې مونږ دغه ملک له نوځو او دغه ریټن فارم کې جمع کول دا د حکومت نه راخلي او د حکومت نه چې ته داسې ریټن فارم کې یو لیکل راخلي نو دا ورسره د حکومت بدنامي کړيږي. نو ډیره مشکله ده چې د ICC چې کوم ICC ته دغه خط د انډیا د بورډ د طرفه جمع شي. خو بل محسن نقوی ورته ICC ته هم ویلي دي چې وروره ICC ټورنمنت د ستاسو دی هوسټینګ د مونږ له راکړی دی مونږ په ګراونډونو په اپګریډیشن باندې کار روان کړی دی کارونه مو په خپل وطن کې روان کړي دي خپل کارګزاري ورله بیان کړی چې وروره په دې سټیډیم کې ما لاره کار روان کړی دی او چیمپئن ټرافی له به دا سټیډیم یې ما ریډي کړي دي او ټورنمنت د ستا دی ټورنمنت ته ارینج کړی دی زمونږ په وطن کې دی پاکستان کې دی هوسټینګ پاکستان سره دی. اوس انډیا رضا کول دا رستا کار دی انډیا راځي که نه راځي دا د ICC والا کار دی. دې کې وایي زما هېڅ کار نشته دی په دې کې زه نور نه انوالو کېږم. خو زه وایم چې محسن نقوی ولا صفا الفاظو کې ویلي دي چې د ICC یو میچ په هم د پاکستان نه بهر نه کیږي. زه نه غواړم چې د پاکستان نه یو میچ هم د ICC چیمپئن ټرافی بهر وشي ټول میچونه په پاکستان کې دننه کیږي. دې نه علاوه څه ملکونه داسې دي چې هغې 100% کنفرم په دغه میټینګ کې ویلي چې موږ پاکستان تلو ته تیار یو کې افغانستان وورئ وروره کومو ملګرو به چې وي چې افغانستان ټیم به نه ځي او فلانې ډنګړې نو افغانستان ولا کنفرم کړی ده په دغه میټینګ کې چې وي آر ریډي ټو ټریول پاکستان موږ له هېڅ قسم ایشو نشته موږ له هېڅ قسم مسله نشته. افغانستان ولا ویلي دي استرالیا ورته ویلي نیوزیلینډ ورته ویلي او ساوث افریقا ولا ویلي دې څلورو ملکونو ولا نو ایشو ګارنټي ورکا چې موږ له هېڅ قسم ایشو نشته موږ پاکستان ته تیار یو. پاتې بنگلادیش پاتې انډیا اور پاتې انګلینډ اور پاکستان خو الریډي پاکستان دی دغه درې ملکونه پاتې دی به هم ډېر زر خپله ګارنټي ورکړي ساین به ولو کړي چې وي آر ریډي ټو ټریول پاکستان اینډ وي ډونټ هیو اني ایشو ریګارډلیس ICC چیمپئن ټرافی دی به له ښه صفا الفاظو کې وایي چې موږ له هېڅ ایشو نشته هېڅ ایشو د سکیورټي حوالې سره نشته هېڅ ایشو د پاکستان نه نشته خبره به ختمه شي وروره. دا اپډیټ سو د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام.